حضرت شداد بن اوس رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده یو ورځ یو صحابي دی وکتلو چې ډیر زیات مغموم دی، پریشان دی، په مخ ډیر خفګان آثار دي. وی قربان ته خو ما چرته داسې نه کتلی، نن خو تا په مخ باندې ډیر زیات د خفګان آثار دي، ولې؟ نو حضرت شداد بن اوس رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي ها یو ورځ مې الله محبوب وکتلو ډیر زیات غمجن و، ډیر زیات خفه و. ما وی قربان تاسو خو ما دومره خفه چیرته نه یو لیدلی، ولې تاسو خفه یو؟ نو الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې زه د خپل امت په دوه شیزونو باندې ډیر زیات یریږم. مې چې کوم شیزونه؟ وی چې یو شرک دی او دویم چې دی هغه پټ خواهش دی. مې چې قربان تا امت په شرک کوي؟ نبی رسول فرمایي لا، داسې نه چې ما امتیان به کاڼو ته، بوټو ته، لمر ته، سپوږمۍ ته سجدې کوي. ما امتیان به کاڼو بوټو ته سجدې نه کوي، دا شرک به نه کوي. زما امت په نیک اعمالو کې خلقو ته خیال کوي، چې په اخبار کې مې نوم راشي، چې په کیمرا کې راشم، خلق وایي د دومره پیسې وشیندلې، د دا وکړل، بس چې خلقو په خوله باندې زه راشم عمل به برباد شي. مې چې قربان پټ خواهش څه شی دی؟ ما ته وی چې په زړه کې به تمنا لري چې ما غټې بنګلې وې، زه یو غټ امیر کبیر و، په زړه کې به دنیا انتهایی ګهرایي سره دکې پرته وي. نو زه په خپلو امتیانو باندې په دې یریږم. هغه دنیا خواهش ته مونږ څه ورکړلو؟ اپنی فیوچر کو درست کر لو، اپنی فیوچر کو سنبھال لو، په خپلو خپو ودرېږه، مخې ته به ته هر څه کار کوې. آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. انسان یو خوا روان وي او لاړ په بلې خوا شي. نو داسې انسان ته څه توقع کول پکار دي؟ په دې کې څومره د امیدونو غرونه تړل پکار دي چې دا به کوم، دا به کوم، دا به کوم. حدیث شریف مفهوم د روایتو کې راځي انسان شپې اراده کوي زه به داسې کوم، زه به داسې کوم، زه به داسې کوم، خو چې سحر شي نو هغه وي چې کومه د رب اراده وي، چې کوم د رب خوښه وي هغې مطابق بیا دی لاړ شي. فرشتې ته وفرمایي روح قبض کا، روح قبض کی. بهرحال ما عزتمندو قدرمندو نیک اعمالو پټولو زمونږ کې یو وبال دا هم دی. په دغه دویم شیز باندې به زه بیا چېرته بیان کوم چې پټ خواهشونه مونږ څومره لرو چې دا مونږ له دې زړو نه وځي. او بل لازما اوس چې په کوم شیز باندې مونږ بیان دی هغه څه شی دی؟ خپل نیک اعمال پټول دي، نیک اعمال پټول دي. زمونږ اولیاء داسې تیر شوي دي چې چا به صفت وکړو نو په جمی کې به په یخو بو جامو سره ولامبل چې ما زړه کې چې کوم پړسېدل راغلی دي چې اور سره ختم شي. خو افسوس نن خو دې که یو سړی حاجي نه وي، حاجي ورته ووایي دی وخاندي، او که بیا دې پسې ورته ووایي چې یاره تا نه خو نیک سړی ما نه دی لیدلی، یعنی چې څومره برش پې راکاږې دی دوره چمک علي، چې څومره برش پې راکاږې دی دوره چمک علي. نه، د دروغو صفت دی چې څوک کوي که نه هغې نه هم کناره کشي کوه.